السلام علیکم امید ده چې تاسو ټول ټیک ټاک وئ نن ویډیو د هغه چې فالج دی سټروک مو ورته وایي د علاج او د علامات باره کې ده مخکې ویډیو کې تاسو ته دا ویلي وي چې فالج څه ته وایي د څه قسمونه دي او د وجوهات څه شي دي نن به ټول اول نه د هغه نه شروع کوو چې د فالج به تاسو څنګه پته لګي چې دا کس ته فالج کیدی شي وجوهات یې چې کوم دي علامات دي یا کوم دي په ټول اول به داسې وکړو چې سر نه به شروع شو تاسو ته یادول کې اسان وي ټول اول به سر کې ډېر سخت درد تاسو ته راشي اچانک به راشي سر درد به سخت وي او سره کومه سر کې به چکر هم راځي سر درد او چکر بیا تاسو لاندې راشي سترګې کې یو سترګې کې یا دواړه سترګې کې تاسو ته نظر کمزوری شي یا تاسو دا یو شی داسې ښکاري لکه دوه شیان دي یا په نظر کې به اني ټایم هر څه کېدی شي مطلب څه نه څه مسله په نظر کې تاسو راشي بیا وړاندې راشي څلورم نمبر باندې په خوله کې به تاسو چې کومه دي خبرې کوئ خبرې کې به تاسو صحیح خبرې نشئ کولی او تاسو په دې کس خبرې به نه پوهېږئ یا چې کوم کس ته فالج کېږي هغه به تاسو خبرې نه پوهېږي هغه به کنفیوز وي مطلب بل پنځم نمبر دا هغه دی چې خوله سره د خوله به یو طرف ته ټېړهپن پکې راشي او بل چې کومه دی هغه دی دا باډي چې کومه دی اکثر د یو لاس یا یو خوا یا دواړه هم کېدی شي اکثر یو لاس یا یو خوا یو سایډ چې کوم جسم دی په دې کې چې کومه دی کمزوري راشي یا داسې سون شي چې موږ ته شی محسوس کېږي نه دا ټول هغه علامات دي نو سترګې والا د خولې والا او د خبرې والا او دا کمزوري دا څلور پنځه غټ علامات دي دا چې اچانک چاته راشي نو دې ته فالج کېدی شي په دې پر یو ټکی دی فاسټ FAST فاسټ دا په هر ځای کې یوز کېږي ایک مطلب دا دی چې تاسو مریض ته ویلی چې ایک مطلب دی چې فیشیل ډروپینګ مطلب تاسو کس ته ووایئ چې لږ خندا وکړه نو هغه خاندي نو د خوله به یو طرف ته لاندې راشي ټېړهپن به پکې راشي بل چې کومه دي تاسو مریض ته ووایئ چې د دواړه لاسونه بره سر باندې به داسې یوسه نو هغه کوم چې کس دی چاته فالج وي نو هغه به یو چې کوم سایډ یې کمزوری وي هغه لاس به بره نشي وړی او که بره یوسي نو لاندې به خپل به لاندې راشي ځکه چې هغه سایډ یې کمزوری وي نو لاس به خپل لاندې راشي دا ورته ویلی شي او درم نمبر دا ورته ویلی شي چې ایس مطلب دی سپیچ یو جمله ته ماته ووایه دا ورته چې تا څرنګه یې تا باندې څه وشول نه نو چې خبرې کوي تاسو پته ولګي زه صحیح خبره نشئ کولی نه او ټي مطلب دی ټایم په دې کې لکه څرنګه ما تاسو ته مخکې په ضرب دورې کې ویلي په دې کې ټایم په ټوله کې متي دی چې څومره زر هسپتال ته لاړ شي دومره فایده ده نو ډایرکټ به امبولینس ته کال کوئ اوس دې علاج باره کې راشو علاج یې دغه دی چې یو خو که به غټ سیټیز کوي پېښور کې بل ځای کې ډایرکټ به امبولینس ته کال کوئ تاسو مریض رسوئ او که کلي کې وي کلي کې خپل ګاډي تاسو سره خپل ګاډي کې مریض وړئ کوشش دا کوئ چې ودین 4.5 او 4 غنټې کې نه هسپتال ته ورسوئ ځکه چې 4 غنټې کې که تاسو نه ورسوئ نو هلته به ټول اول به داسې کېږي چې د سي ټي سکین کېږي د سر چې کومه غټه اکسره ده سي ټي سکین کې اول موږ دا معلوموو چې دغه چې کومه دی کوم یو ټایپس دی د فالج که ما تاسو ته مخکې ویلي 3 قسمونه دي نه نو په هغې کې وینه چې کومه دی دلته جمع شوې ده که رګ بند شوی دی په نه بعد به علاج شروع کوو لکه زړه دورې کې تاسو ته مطلب ویلي وي چې پکې خو موږ په کور کې ګولۍ ورکولی شو خو په دې کې موږ کور کې هېڅ نشي کولی ایون ډاکټر څه نشي کولی ځکه چې اول موږ ته دا پته نه لګي چې دا وینه رګ پرې شوی دی که رګ بند شوی دی هغه چې معلوم شي په نه بعد موږ علاج کوو که رګ بند شوی وي نو هغې یو ډریپ دی هغه 4 غنټې نه مخکې لګېږي ځکه ته وایم چې 4 غنټې نه مخکې مریض رسوي ډریپ ورته ولګي نو رګ کولولی شي او هغه چې کومه دی که 5-4 غنټې نه زیات ټایم تللی وي نو هغه بعد چې کومه دی سرجیکل پروسیجر دي یا اپریشنونه دي چې کوم کلاوټ وي هغه ګټه وي هغه لرې کوي او په سر کې که وینه جمع شوي وي یا که لږ وي نو هغه هم لرې کولی شي او لکه څرنګې په زړه دورې کې مختلف قسمونه دي لږ وي زیات وي په دې کې هم داسې دی چې چاته معمولي وشي کمزوري معمولي ورته دلته وینه چې کومه شوي وي جمع شوي وي هغه لږ وي یا رګ چې کوم باند وي هغه معمولي شانتې وي نو دغه رنګې علامات هم زیات هم کېدی شي او لږ هم کېدی شي او په کومه حصه کې ده که په دې حصه کې ده د دماغ والا نه نو دا لیفټ سایډ چې کوم ګت سایډ دی دا به کار پرېږدي او ځکه چې دماغ چې کوم سنټر دی دا اپوزیټ سایډ دی مختلف دی زموږ چې کوم دماغ دا حصه ده دا ګس طرف کنټرول کوي او د کوم ګس طرف والا دا شي طرف ته حصه کنټرول کوي او په کومه حصه کې شوې ده لکه تاسو پته ده چې دماغ پوره جسم کنټرول کوي نو که مخ والا منځ والا شاته والا کومه حصه کې هغه شوې ده نو هغه لحاظ تاسو ته علامات هم کېږي نو دې نه علاوه چې کومه دی تاسو کله هسپتال ته ورسي هغه نور علاج تاسو کار نه راځي هغه ډاکټر کار دی تاسو یې راوړل ضرورت نشته خو په علاج نه بعد خو ضروري خبره دا ده چې مریض به دوايي خوري چې موږ ډاکټر ته شوې ده
نو ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې بلډ پریشر نه دوباره هم کېدی شي دا یاد ساتئ چې فالج دوباره چانس شته ډېر زیات دی ایون د زړه دورې نه بعد چې کومه دوباره د زړه دوره ده باندې د فالج چانس زیات دی فالج هم ډېر کسان کو 2 ځله وشي 3 ځله وشي نو هغه دا دی چې دوايي به خورئ ډاکټر ته به ځئ په کال کې 3 میاشتې 4 میاشتې کې ډاکټر ته ځئ چیک اپ کوئ او بل چې کوم شیانو نه تاسو ته فالج کېږي لکه ما تاسو وویل چې غټوالی دی غټوالی کم کې سګرټ دی سګرټ وپرېږدئ ایکسرسایز به کوئ او ریګولرلی او دغه شیان چې تاسو کوئ دې نه تاسو ځان بچ کولی شئ بلډ پریشر دی هغه به کنټرول کوئ تاسو شوګر دی شوګر به کنټرول کوئ او بل دا دی چې یو اهم خبره ده چې په دې کې په ټول نه زیات لکه تاسو ته ما وویله چې کمزوري وشي د جسم نو هغه لپاره فزیوتراپي ده هسپتال کې به تاسو د ورزش والا ډاکټر سره ملاویږئ او تاسو ته ورزش وښایي نو ورزش تاسو په کور کې هم کولی شئ نو په ټول نه زیات ضروري دی کې ورزش دی نو ورزش سره تاسو کوم جسم کې کمزوري ده لاس پې کې دوباره راتلی شي واپس راتلی شي مطلب تاسو به بالکل ټیک ټاک وي او بل کوم موږ خبرې کې موږ ته تکلیف وي هغه پر یو بل خپل ډاکټر وي سپیچ تھراپیسټ ورته وایي نو هغه تاسو ته د خبرې د زده کولو طریقه در وښایي تاسو دوباره خبره خپل څنګه مخکې تاسو کولی هغه طریقې سره نو هغه سپیچ تھراپیسټ کوم وي هغه سره تاسو هغه کولی شئ نو دا بل داسې دی که بالکل پیرالایسس وي مطلب کمزوری وي بیډ نه بهر ته نشي تللی نو دا شاته چې کومه زخم جوړېدی شي نو هغه کې سپیشل یو قسم بیډ وي نو هغه تاسو بیډ هم ورته اخیستی شئ او بل دا دی چې لږ ډپریشن وي ورته سړی په سټروک نه بعد پریشان وي لږ یې خیال وساتئ چې خوشحاله وي نو دغه دی چې کم سے کم تاسو دا پته لګي چې فالج غټ غټ علامات کوم دي او ډایرکټ هسپتال ته ورئ دا دوه درې شیان ډېر زیات ضروري دي او په نه بعد فالج نه بعد چې کومه دي دوايي او ډاکټر ته دوباره تګ هم ډېر زیات ضروري دي او خاص پر ورزش. تھینک یو.